بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمه دې اوس بل قانون دی کوی یلون والا قانون. د دې قانون خلاصه داسې ده چې هر هغه چې هغه د جمع غین کلمې په مقابله کې واقع وي، د جمع د غین کلمې په مقابله کې واقع وي، او دغه جمع چې کوم دی نو دا د فعل په وزن باندې وي. دغه جمع دا د فعل په وزن باندې وي. او بل شرط ورته دا دی چې دا جمع چې کومه ده نو دا د اجوب نه وي. یو شرط ورته دا شو چې دا کوم واقع وي نو دا د جمع د غین کلمې په مقابله کې واقع وي، او دا جمع د فعل په وزن باندې وي، او دا جمع چې کوم دی نو دا اجوب نه راغلی وي. نو تدې دا چې کوم دی نو موږ به یا سره بدلو. لکه دلته کې وګوره تاسو کوک ولون، نو کوک ولون کې دا چې کوم راغلی دی نو دا د جمع دی. او بل شرط چې کومو نو دا کوک ولون دا د اجوب نه راغلی دی. بل خبره پکې دا وای چې دا کوک ولون دا بر وزن فعل دی، نو دا اوس موږ راولګو یا سره بیا بدل کو. نو کوک ولون نه به کوک یلون چې کوم دی نو جوړ بشي. نو دې طریقې سره ماشوم سره دا قانون چې کوم دی نو هغه څه کول دي ورپټ کول دي او اسانه صيغه ورته وروړل چې باقي کې دا قانون ولګي. ګوره محترمه دې بس بل قانون چې دی نو هغه راسون موسن او زیبون والا قانون دی. د دې قانون خلاصه داسې ده دی وی هر حمزه چې هغه ساکن وي او ظاهر وي، او د دې نه مخکې چې کوم دی نو متحرک حرف راغلی وي، نو دا حمزه چې کوم دی نو موږ به د خپل ماقبل حرکت موافق چې کوم دی نو څه سره بدلو، حرف علت سره بدلو. لکه دلته کې وګورئ رأسون، دلته کې حمزه راغلی دی، رأسون کې دلته حمزه راغلی دی، نو د دې حمزه نه مخکې ماقبل چې کوم دی نو هغه فتحه ده. نو اوس دا حمزه به موږ د دې حرکت موافقو الف سره بدله کړو. حرکت موافقو حرف چې دی نو هغه سره الف دی. نو راسون به موږ څه وایو؟ راسون به کې ویلو جایز دی. دغه شان بوسونه حمزه ساکن راغلی دی، ماقبل چې کوم دی نو ضمه راغلی ده. اوس د ضمې موافق حرف چې کوم دی نو هغه څه دی؟ هغه واو دی. نو دا حمزه موږ و سره بدلول موږ سره جایز دی. نو بوسون کې بوسون ویل دا جایز دی. دا شان زیبون زیر راغلی د حمزه نه مخکې، او د زیر موافق حرف چې کوم دی نو هغه څه دی؟ هغه یا ده. نو دا حمزه به موږ یا سره بدلول رااله جایز دی. زیبون نه زیبون ویل چې کوم دی نو موږ سره جایز دی. جوازي قانون دی. ماشوم دې په دې طریقې سره پوهه کوي. اوس مثالونه ورته خپل ذهن نه راوړو او اجرا دې پکې ورسره وکړو.